لنډه کیسه لیونۍ پیغله. لیکوال مرور مسافر. سهار 8 بجې وې. زینب حویلۍ جارو کولو باندې اخته وه. دروازه وټکېدله. زینب غږ وکړو. څوک یې؟ له بیرون څخه اواز وشو. فرهاد یم. زینب دروازه خلاصه کړه. له جوړ په حیر وروسته یې ورته وویل حالات ووایه چې بېګا ته تاسې ټول زما مېلمانه یاستئ. پلار مې راغلی دی. زینب هو ورته وویل. مورې ته یې غږ کړو. مورې ماما راغلی دی. فرهاد وایي بېګا ته زموږ مېلمانه یاستئ. مور یې هم ویل سمه ده تر بېګا پورې ډېر وخت دی. زینب چې له یو درس سره لاس او ګرېوان وه. خوشحالۍ او خفګان ترې پاتې و. یو ساده زندګي یې کوله. هغه در یې د سینې په قفس کې ساتلی او ترې ستړې شوې وه. یوازې هره خوشحالي د میوند په نوم نوملې وه. خو میوند بیا د هر څه یوه ټوکه بلله. خو هیر مازدیګر شو. مور رور خور ټول اماده شول د میوند تر کوره 20 دقیقې پیاده لاره وه. هلته ورسېدل. سلام کلام جوړ په هیر یې وکړل. یو بل احوال یې وکړو. هیرو حیرات و. بیګا شو. ټول کوټه کې ناست و. زینب له کوټې لاړه کوټې ته چې میوند درسونه ویل. میوند د خپلو درسو باندې اخته و. زینب یې مخ ته کېناسته خو میوند هېڅ عکس عمل ونښودو. زینب د ستړي انتظار نه تنګه وه. میوند ته یې وویل زه له ستا لپاره راغلی یم. ته ولې دومره مغروره یې؟ آیا زړه لرې که نه؟ زه بدرنګه یم، لیونۍ یم، بده نجلۍ یم، بد اخلاقه یم. مور یې خره څومره چغې ورته وهلې چې څه چل دی، خو زینب دروازه نه خلاصوه. یو ساعت وجړېده. هغه درد چې په زړه کې و له اوښکو تویېدو. ستا ارامه شه. په لمدو سترګو ویده شوه. سهار یې مور ته وویل لورې ولې لیونۍ شوې؟ خو زینب همدا ویل د حالا کور ته نه ځم. ته پوهېږې او ستا خور مور یې هم ویل سمه ده لورې. زینب به وروسته د کور له کارو کوټه کې ناسته وي او د هرې ورځې لپاره چې د میوند په بېلتون کې پرې تېرېدله. یو سلام او دعا لیکل ډېر وخت شو. د زینب مور بیا د خپلې خور کور ته لاړه او هلته تر بېګا ناسته. بیا یې ویل زه ځم کور ته. زینب او زوی مې یوازې نشم پرېوت. خور یې ډېره کلکه شوه او پرېښوده. میوند ته یې ویل زویه ته لاړ شه. لیونۍ ښه نه ده. وېرېږم ډېره خفه ګونګۍ شوې ده. یوازې خپله کوټه وي. هغسې نه کوم کار وکړي. میوند ویل ښه خاله جانې زه ورځم. میوند لاړو. د زینب د کور دیوالونه ټول په دیوال ورواوښتو. ورواوښتو د زینب شا د کړکۍ خواته. میوند چې کله کړکۍ ته ورغی زینب ویل چې راځي. میوند دننه ورور یې د کوټې یو خوا کې ویده و. میوند هلته بلې خوا کېناست. زینب خپله کتابچه کېښوده او له کوټې ووتله. کتابچه راوړه چې کتابچې په مخ یې لیکلو د قبر زندګي. کتابچه یې خلاصه کړه چې په هره ورقه یې هره پاڼه یې د هرې ورځې خاطرې لیکلې وې چې ځینې یې داسې سلام سلامتي دې وي د رنګونو خاوند ته. ته خوشحاله یې؟ ته خفه یې؟ ته خو به خفه شوې نه یې؟ ته ښه یې؟ زما نه خو تپوس هم کوه چې څه حال لرم. زه هم ښه یم، روغه جوړه یم. یوازې هغه څه چې ته لرې زه نه لرم، لکه ستا زړه او ستا مینه ښه ورځ. دوهم سلام سلامتي دې وي د بود بدن روحه ته هی تا څه وخوړه که نه؟ زه خو وږی یم تږی یم. ډوډۍ او اوبه مې زړه نه اخلي. یوازې ستا خبرو پسې وږی تږی یم. یو ځل خو مې د اوښکو ډکې سترګې په خپل دیدن پاکې کړه. یادېږي مې. پنځم سلام سلامتي دې وي د زړه قرار. ته چېرته یو؟ ته خو موږ پېژنې، موږ ستا دوستان یو. ته ولې داسې یې؟ نه د چا پوښتنه کې نه سلام لګي. یو ځل خو صرف یو ځل لاس شه ما لکه ماشوم په لا ګرمه هیګه کې ونیسه. بیا وګوره چې زه څنګه درنه تاوېږم. صرف یو ځل مې لاس ونیسه. یو ځل راته ووایه زینب. بیا وګوره چې زما سکوت ژوند څنګه خبرې کوي. یادېږي مې. شپږم بې خوبه یم، ستړی یم، ناروغه یم، خفه یم، جاړم، ګونګی یم، لیونی یم.
خو صرف ستا یم. یادېږي مې دې وخت کې زینب چای راوړو د مېوند مای تکیه و پلایې ډکه کړه. زینب خپل ځای کې کېناسته، ځان څه ویل. خوشحالي ښه خوراک کړه، کتابچه په قلم نه، د زړه په وینو، د زړه له درده په یو ستړي ژوند کې په دې قبر کې یوازې ستا لیونی ستړی ځار ساتي. مېوند ویل د لیونۍ خوبونه پرېږده، سمه جینۍ له ځانه جوړه کړه. ما هم پرېږده چې ژوند وکړم، ما خپله هم ژوند شروع کړو. څه لیونو کیسې دي شروع کړې. زینب ویل روغ ژوند روغې کیسې، روغ فکر روغ خوب خو تا سره دي، ته خو ما سره یې. پرېږده چې همداسې لیونی اوسم، همداسې لیونتوب وکړم. یو ورځ راتلونکې ده چې ته به هم زما د خبرو تږی شي، خو هغه وخت به مې د مینې خبرې نه وي زده. ډېرې خبرې یې وکړې، خو زینب ویل ای دا لیونی زړه چې تر څو د لیونۍ په سینه کې تر هغه به لیونی اوسم، چې تر څو ستا له غېږې لارۍ اوسم. په همدې خبرو یې یو بل ته حشق ویل. مېوند بیا ویده شو او زینب لکه چوکیدار ناسته، خوب پر باندې ورغلی و، هېڅ ویده شوې وه، هسې ویده شوې وه. مېوند سهار وخت کولی، چغې به یې وهلې او ځان سره به زخمي کولو. ځان به زخمي کول، د ځان وژنې کوششونه به یې شروع کړل. کله به یې د موږک دوا خوړلې وه، کله به یې زهري ګولۍ خوړلې، خو ژوند یې پاتې له مرګ یې به راګرځېدله. دې ته بیا راغله چې د ژوند یې ځان ته قبر بایللی و. له ډېر زړه تنګون، ذهني فشار او خفګان ورته اعصابي ناروغي پیدا شوه. یو بلې خوا یې په ډاکټرانو ګرځوله، سب به یې ښه شوه. بیا یې کتابچه راواخیسته او په خپل د زړه په درد یې پکې لیکلو. تر شپږو میاشتو وروسته زینب اعصاب له لاسه ورکړه. هغه چې ځان ته به یې لیونی ویل، یا نورو ورته لیونۍ نه، هغه ستړې لیونۍ، هغه دردیلې لیونۍ، هغه بېځپونه لیونۍ، هغه خبه لیونۍ، هغه بېخوبه لیونۍ، هغه د مېوند لیونۍ، نوره د ناز لیونۍ نه وه، رښتینې لیونۍ شوه. ټول دوستان یې و چې چا به لیده، یو ځل به یې حتما زړه خوږېد. سفر یې کله به چې کور ته راغلی په منډه د زینب کور ته، خو هلته نه د چا انتظار و نه څوک د مېوند په راتګ پوهېد. افسوس یې وکړه، ځان ته اوس ډېر پښیمان و، ډېر یې وژایل، ځان یې مجرم وګاڼه. زینب کوټې ته لاړ او کتابچه یې کتله چې اوس به زینب لیکنې ګوري او ډېر کتل ورسره پیدا کړه. دا یو مېوند عکس په کتابچه کې و. کتابچه یې ځان سره یوړه، خپل کتابونه ته یې تر بېګا پورې د خپل کور انسان ناست. بیا خپلې کوټې ته لاړ. زینب کتابچه یې چې عنوان یې د قبر زندګي، پاڼې یې اړولې، یو پاڼه کې یو مېوند او خپل نوم په وینو لیکلی و. وروسته یې بیا عنوان لیکلی. وروستۍ لیکنه: ژوند تا وکړو خو برباد زما، او خندا تا وکړو جړېدل زما، او خوشحالي تا وکړو خو غمجنه زه وم، خوب تا وکړو خو بې خوبه زه وم، هوښیار ته وې خو لیونی زه وم، خاني تا وکړه خو غریبه زه وم، کور ستا و خو قبر کې زه اوسېدم. څومره ډېر فرق مو دی، ستا فکرونه، ستا خوبونه، ستا خوشحالي، ستا سکون ټول در سره وساته. زما لیونتوب، زما بېخوبي، زما بېقراري، زما شوګیري، زما حالت، زما درد، زما د زړه تنګون، زما ژړا، زما اوښکې. نو نه غواړم تا خفه کړم او نه غواړم تا غوسه کړم. ته څومره ښه انسان یې، څومره احمقه یم. ای بې دې نه یادوم، بیا دې نه ازاروم، بیا درپسې نه ژاړم، بیا درپسې بېخوبي نه کوم، بیا درپسې خاطرې نه لیکم، بیا وصال نه غواړم، بیا ای ته څه فکر، ما ستا د هېرول کوشش نه دی کړی. څومره یې ویل هېروم دې، خو څومره یې ویل بیا نه در سره مخامخ کېږم. څومره مې ځان سره درنه لرې ګرځولی دی، څومره یې یوازې وجه، څومره سختي مې په ځان تېرې، خو نه کېدو. ای ته چې هر چېرته یې زما روح در سره پیوند دی. زما دلته قبر کې اوسېږم، دلته خوب نشته، قرار نشته، ژوند نشته، خوشحالي نشته، یوازې زه یم او درد، ژړا، اوښکې، زړه تنګون، ستا انتظار او ستا یادونه سره. ای ته چې راغلی وې کوم ځای کې چې ناست وې، زه هم اوس هلته کېنم، یو څو ځان ارام احساسوم، وایم ستا په غېږ کې مې سر ایښی، دلته نور هېڅ نشته، یوازې ستا نښې دي، ستا خوشبويي ده. خبرې چې تا راته کولې اوس هغه خبرې ځان سره تکراروم. ای تا راته ولې لیونۍ، تا ویل احمقې جینۍ، زه اوس ځان سره همدا وایم. ای نه دې یادوم څه هېر خو دې یادوم، خو یو ځلې راشه یادېږي مې، ژوند نه کېږي، خفه یم، ستړی یم جانانه، هیله کوم د زړه تنګون مې وژني، بېلتون مې وژني، انتظار مې وژني، بېخوبي مې وژني، ستا یادونه مې وژني. ای که په مینه کې د مړه نشم لالیه، لیونتوب خو لکه مونځ درپسې فرض. ای پوهېږم مغرونه نه یي، خو بیا هم
نه ګیله کوم، یو ځل راشه زما د ژوند برخلیک را معلوم کړه. که نه راځې زما برخلیک مې خپل لاس کې، تا پسې لیونتوب مې حق دی او دا حق له ما هېڅوک نشي ایستلی. ستا لیونۍ زینب. دا کیسه وه، ډېره مزیه کیسه وه. که دا د نورو کیسو دپاره زمونږ د جے کے سټوري بک چینل د سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ کې یو ښکلی پیغام پرېږدئ. والسلام. تل خوشحاله او آباد اوسئ.